सुनो 90 सेकेंड्स کې د نن ورځې مهمو خبرونو سره زایما همیرا مهوش. د امریکای صدر ډونالد ټرمپ ویلي دی چې ایران سره د جنگبندۍ معاهدې دوران صورتحال بدل شو نو په ایران دوباره حمله شروع کولی شي. د بیان په جواب کې د ایران صدر مسعود پزشکیان ویلي دي چې د امریکای له طرفه د جنگبندۍ معاهدې خلاف ورزي په صورت کې سخت جوابي کاروایی کېدلی شي. بلخوا په پاکستان کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې په اعلی کچ مشاورتي غونډه ترسره شوې چې پکې سیاسي او عسکري قیادتونو امریکای او ایران ترمنځ مستقل جنگبندۍ لپاره مذاکرات بریالي کولو د مضبوط عزم څرګندونه کړې. د ایران او امریکای جنگبندۍ معاهدې په لړ کې د ایران له طرفه LPG سپلای وروسته پاکستان کې LPG قیمتونو کې کمی راغلې. ورسره د پاکستان خلیجي ملکونو ته د پروازونو عمل هم بیرته بحال کړی شوی. د خیبر پختونخوا حکومت کمرشل گاډو لپاره احساس فیول سپورټ اسکیم شروع کولو فیصله کړې چې تر مخه د گاډو مالکانو له پېټرول او ډیزل باندې سبسډي ورکول شي. د سکیم د سوري د لاندې د درخواست جمع کوونکي دستک اپ د لارې رجسټریشن کولی شي. په ټول ملک کې د بجلی نرخونو کې اضافه کړې شوې ده. د حکومت لخوا په باقاعده توګه نوټیفیکیشن هم جاری کړی شوی دی. د نیپرا اعلامیې تر مخه فی یونټ بجلی قیمت ₹1.42 پیسې زیات کړی شوی. لکی مروت سرای نورنګ تھاڼي حدودو کې نامعلومه وسلوالو ډزو په نتیجه کې لوی عالم دین مولانا خالد امین شهادت مرتبه ترلاسه کړي. بلخوا د پیښور سره نږدې بټبیر علاقه کې په سړک بمي چاودنه شوې چې وروسته د پولیس تفتیش سلسله جاری ده. د سکیورټي اندېښنو له وجې د خیبر پختونخوا 2 ضلعو ټانک او جنوبي وزیرستان کې دفعه 144 نافذ کړی شوی چې تر مخه د خلکو په تګ راتګ په مکمله توګه پابندي عاید کړی شوی. پیښور پولیس د ولس په شکایتو او ناقص کارکردګۍ له وجې SHO ورمړ د خپل عہدې څخه معطل کړي او SHO انقلاب او SHO رحمان بابا ته شوکاز نوټیس جاری کړی شوی. دا تر دې دمه مهم خبرونه نور خبرونو معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ.